روان دی وشو کیږي. زما دلته دوه درې کولیګس چې کومه دی ایکس پارټا په این ایم ډیز باندې خبره وکړه، د هغې په بدامنۍ باندې خبره وکړله. زمونږ مسایل لږ د دې ډاون ډسټرکټ نه لږ مختلف دي، ځکه چې یو خو مونږه د قبایلي اضلاع عوام چې کومه دی د تیرو اویاو پنځه اویاو کال نه چې کوم دی په تیارو کې ساتل شوي وو. بلیک لا وه، اف سی آر او د ترقۍ نه هم محرومه پاتې شوي وو. او بیا دا نن چې کومه د بدامنۍ خبره کیږي، نو ریاست په خصوصي توګه باندې او ریاستي ادارو دغه قبایلي اضلاع دغه بیلټ ایکس پارټا د بفر زون په طور استعمال کړې وه، د جنگ پټۍ ته جوړ کړی و. نو هسې هم زمونږ دغه وطن اقتصاد هم تباه دی، بدامني هم ده. خو زه یو اهمه مسله دې وخت تاسو ته وړاندې کوم. جناب سپیکر صاحب، خبره کیږي چې د پاکستان د هندوستان سره دشمنی ده او دشمن نمبر 1 دی. خو د تجارت په حوالې سره چې کوم دی واګا بارډر کولاو دی، کرتارپور کولاو دی، د دې سایډ هم خلک ځي راځي او د هغه سایډ هم خلک ځي راځي، روزګار کیږي. د ایران سره چې کوم دی د تفتان لاره کولاو ده، تجارت کیږي. او دا هم په ریکارډ راولمه، څو میاشتې وړاندې چې کله ایران اټیکس وکړل او بیا په جواب کې پاکستان اټیکس وکړل، نو تاسو د هغې ورځې اخبارونه په سباله چې کوم راغلي هغه راواخلئ ویې ګورئ، په هغې کې چې کومه دی په سرخۍ دا لیکلي دي چې حالات کشیده دي خو تجارت لاره پرانیستل شوې ده او تجارت کیږي. بل اړخ ته چین دی، د چین سره چې کومه دی د خنجراب لاره ده هغه کولاو ده، په هغې باندې تجارت کیږي، ممکن دی. خو په دې ځل کې زمونږ دوست هیواد لوی کور افغانستان دی، د هغې سره چې کوم دی زمونږ تجارتي لارې د تېرو 20 کال نه تړل شوي دي، چې د ټول نه پکې یو اهمه لاره زما په حلقه کې راځي، پی کې 22 کې نواپاس لاره. از خو په ټول باجوړ کې 3 اهمې لارې د افغانستان سره تجارت دي، غاخي پاس دی، لیټۍ پاس دی، نواپاس دی. دا د تېرو 20 کال نه تړل شوي دي. بیا جناب سپیکر صاحب، د ډیورنډ د کرښې ناخوا هم چې کومه دی پښتانه دي او د ډیورنډ د کرښې نه دېخوا هم پښتانه دي. که د ډیورنډ کرښې هغاړې سلارزی قام پروت دی، نو د ډیورنډ د کرښې دېخوا هم سلارزی قام پروت دی په باجوړ کې. اخوا مامون پروت دی، نو دېخوا هم مامون پروت دی. او دا یو قبیله یو قام دی، د دې په خپل منځ کې رشتې دي، ډېرې زیاتې رشتې شوي دي. کله چې د غم ښادۍ څه واقعات داسې وشي، نو لارې تړل شوي دي. بیا هغه خواران خلک چې کله غم ښادۍ له راځي، نو یا په تورخم راتاویږي او یا په چمن راتاویږي، د لوی عذاب او د لوی مصیبت نه تېرېږي. زه د افغانستان د دغه تجارتي لارې چې کومې تړل شوي دي، چې کله دا کولاوي او روزګار او تجارت پې کېده، نو 5 بلیونه ډالرو نه هغه تجارت حجم چې کوم دی رالی 50 میلیونه ډالرو ته راورسېدلو. چې څنګه ما ذکر وکړو چې د هندوستان سره تجارت روا دی، کیږي، د چین سره کیږي، د ایران سره کیږي، او د افغانستان لارې په دې خاطر تړل شوي دي چې بدامني ده. 8 کاله یا 10 کاله وړاندې په کنټتار راغ کو 600 چوکۍ په د بره جوړې تللې، په زرګاو په لکاو پوځ یې په ډپلای کړی دی. نو خو دغه لاره دې پرانیزي چې خلک د تجارت دپاره صرف تجارت پې کوي. دی باقاعده چې کومه دی
دا ټول پروسس چې کوم دی مانیټر کوي ګوري دي خو په یو عذاب کې ګیر ایستو د تجارت ذرایع رانه اخیستلي شوي دي بدامني ده چې څا سره لږه ډېره پیسه ده هغه ته کالز راځي هغه علاقه پرېږدي صرف صوبې ته ځي پنجاب ته په وطن کې چې کومه دی دغه صورتحال دی نو دا ډېره زیاته اهمه مسله ده زما به د صوبایي حکومت نه هم دا خواستي چې په دې باندې ډېر په سنجیدګۍ سره غور وکړي چې د دې لارو د پرانیستلو لپاره ګامونه واخلي دا لارې یوازې دا نه چې صرف کابل ته یا کونړ ته اوښتې دي دا لارې یا دا ایکسپارټا دا د سنټرل ایشیا ګیټ وی ده دا سنټرل ایشیا ته چې کوم دی رسېدلي دي هلته ترقیاته ملکونه دي د هغې سره تجارت کیدی شي زموږ که زه تاسو ته دا ووایم د باجوړ یو برخه چې کوم دی خلک دا د چین نه تجارت کوي په پینډۍ کې میشته دي چې د چین سره تجارت کولی شي په تجارت پوهیږي نو دا چې کومه دی د ماسکو سره هم کولی شي آذربایجان سره هم کولی شي قازقستان سره هم کولی شي ځکه زموږ خلک د روزګار دپاره 1,100 کیلومتر لرې کراچۍ ته ختلی شي 700 کیلومتر لرې لاهور ته ختلی شي خو 600 کیلومتره کې چې کوم دی دغسې کې سنټرل ایشیا پرته ده هغې ته نشي تللی ځکه چې لارې ورته تړل شوي د بدامنۍ په نامه باندې نو په دې غور کول پکار دي چې دا لارې پرانیستلی شي